ډېر معزز او محترم مسلمانان، نن د جمعې د ورځې یو بهترینه وظیفه ده او بهترینه اعلی او انتهایی اسانه وظیفه ده. د الفاظو په اعتبار سره هم مختصره ده او ډېره وړه ده او اسانه هم ده. نن د جمعې په ورځ چې کوم انسان دا وظیفه وکړي، نو محترم مسلمانانو غټو علماو ذکر کړي دي، داسې بهترینو علماو چې د هغه الله جل شانه 3 قسمه حاجات پوره کوي. 3 داسې غټ حاجات دي چې الله جل شانه د انسان پوره کوي. نو محترم مسلمانانو، صرف د 10 منټو وظیفه باندې تاسو ته الله تعالی 3 عظیم الشان مقاصد دغه درکوي، او دغه 3 مقاصد چې دي محترمو، نو مو تاسو د دغه دپاره وظایف کوو، د دغه دپاره مو تاسو شپې رونو، دغه دپاره تهجد کوو. راځئ صرف 100 فیره یعنی 100 کرته مرتبه به دغه وظیفه تاسو وکئ محترمو. په دې طریقه باندې وظیفه هم درته ښایمه اسانه ده. نو انشاءالله الله جل شانه به ستاسو 3 قسمه داسې بهترین حاجتونه پوره کړي، داسې اعلی حاجتونه چې انشاءالله تاسو به خوشحاله یې او تاسو به انشاءالله سر به هم ستاسو سپک شي. دغه 3 حاجتونه هم درته ویمه محترم مسلمانانو. خامخا د جمعې هغه بزرګه ورځ ده او یو خو د ذوالحجې هغه لومبنۍ جمعه ده محترم مسلمانانو، دا بهترینه جمعه ده. یو ذوالحجه ده او بله خپله جمعه ده، او بله محترم مسلمانانو دا بهترینه او اسانه وظیفه هم په تاسو په دې ورځ وکئ. انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو دا 3 قسمه حاجتونه تاسو له الله تعالی خامخا درکوي. دې کې هیڅ شک نشته دی، او که څوک پکې شک کوي نو محترم هغه د وظایف بیا نه کوي، ځکه چې شک کول الله تعالی په ذات کې، د الله تعالی په وظایفو کې، نو دا بل سیټ ته انسان رسوي. لهذا په زړه په یقین سره دا صرف او صرف 6 ټکي دي، دا وظیفه وکئ 10 منټه، انشاءالله الله تعالی به ته 3 قسمه حاجات پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي او الله تعالی د هغې مسافرو له اوږده زندګي ورکړي، هغه تورسرې زنانه چې زما غږ اوري، زما اواز اوري، مالک الله جل شانه د هغوی ودونه وکړي. څه په زړه باندې حاجات دي د تورسرو زنانو، الله تعالی د هغه حاجات پوره کړي. کم نوجوانان چې زما غږ اوري، الله جل شانه دغه نوجوانانو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي. الله تعالی د حلالو کاروبار ورکړي، الله تعالی د حلالو بیبیانې ورته ورکړي. او کوم مسافر چې زما غږ اوري، دغه مسافر دی الله تعالی ډېر زیات خوشحاله کړي، دغه مسافر دی الله جل شانه خپلو کورونو ته راوستلی کړي. محترمو، پرون د جمعې زمونږ د جمعې شپه وه، او ما چې کوم تاسو له ختم کړی دی سورة الدخان نوم به تاسو اورېدلی د جمعې په شپه باندې. دا یو بهترین صورت دی چې څوک د دې تلاوت وکړي، نو هغه مې خالص ستاسو دپاره پرون کړی دی. الله تعالی دې په ستاسو حاجتونه پوره کړي، الله تعالی دې ستاسو عملنامو کې د هغې ثوابونه ولیکلی کړي، او الله تعالی دې په ستاسو شرعي حاجتونه پوره کړي، او مقاصد دې په الله تعالی ستاسو په دغې صورت باندې په دغې ختم باندې اسانه کړي. ما تاسو ته دربخلی دی، انشاءالله الله تعالی به تاسو ته در رسوي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه اسانه وظیفه ده، او صرف 100 فیرې درود شریف ویل دي. خو دا انتهایی اسان او بهترین درود شریف دي. نو دا درود شریف چې څوک د جمعې په ورځ باندې ووایي، محترم مسلمانانو علماو ذکر کړي دي چې یو غټ مفتي صاحب دی هغه ذکر کړي دي چې الله جل شانه به د انسان 3 قسمه حاجات پوره کړي. 3 قسمه مرتبې به الله تعالی ورکړي، یعنې 3 قسمه چې د کوم غټ حاجات دي هغه زه تاسو ته ویمه، دا حاجات په الله تعالی ستاسو پوره کړي. خو لومبی دا خبره ذهن کې کېږده د جمعې په ورځ باندې چې څوک یو پیره درود شریف په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ووایي، نو محترمه یو فرشته خصوصي توګه باندې ځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته، او ستاسو دغه درود او سلام ورته پیش کوي چې فلانکي د فلانکي لور یا د فلانکي د فلانکي زوی په تاسو باندې درود شریف ویلی دی. نو هلته نه تاسو ته جواب میلاویږي، او د یو درود شریف په بدله کې انسان باندې 10 رحمتونه راوریږي، 10 ګناهونه معاف کېږي، 10 درجات بلندېږي. او څوک چې درود شریف ډېر زیات وي، ته په هره د دنیا په هر مشکل کې به الله تعالی لاره وباسي. او کوم انسان چې قرضدار وي که نه محترم مسلمانانو، دا درود شریف د مازدیګر د ماسپښین د مونځ نه پس ووایي. د جمعې په ورځ د ماسپښین مونځ نه پس به دا درود شریف تاسو ووایي. د جمعې په ورځ د ماسپښین د مونځ نه پس، که ماسپښین د مونځ نه پس مو نه وایي، د مازدیګر نه یې پس ووایي، د ماښام نه وایي، د ماسخوتن نه ووایي.
خو دې درې مونځونو کې لومبی د ماسپښین مونځ دی چې دې نه پس به دا درود شریف وي. که دغې نه تاسو نه هیر شو نو بیا د مازدیګر که مازدیګر نه هم هیر شو ماښام کې هم در نه هیر شو نو ماسخوتن هر ټایم چې درته رایاد شو نو انشاءالله دا درود شریف به 100 کاره ته وي. لومړنۍ فایده یې دا ده هغه وروڼه هغه خویندې هغه زما تورسرې هغه مسافر بهر وطنونه کې چې دي قرضونه دي فی نو انشاءالله دا انسان به چرته هم قرضداری نشي. ها چرته هم په زندګۍ کې به دی قرضداری نشي. لومبنۍ غټه فایده یې دا ده. قرض ګوره داسې یو څیز د محترمه چې چا باندې د هغه نه تپوس کول پکار دي. دویمه خبره دا ده دویمه فایده یې دا ده محترم مسلمان اگر که دی قرضداری وي که په چا 50 لکه قرض وي که په چا 1 کروڑ قرض وي په یقین سره دا وظیفه د ماسپښین د مونځ نه پس د جمعې په ورځ وکئ انشاءالله الله تعالی به د انسان ټول قرضونه ختم کړي. الله تعالی به له اسباب پیدا کړي. د دنیا د اسبابو سره الله تعالی تړلې ده نو الله تعالی به ورته اسباب پیدا کړي. درېیمه د ټول نه چې غټه او بهترینه فایده یې دا چې ما او تاسو هغې دپاره اوښکې تویوو د هغې دپاره ما او تاسو جړاګانې او فریادونه کوو نو محترم مسلمانانو دغه حاجت چې دی دا کو راته الله تعالی راکو نو په دنیا کې دی د چا هیڅ یو څیز نه وي هیڅ نعمت دی الله تعالی انسان ته نه ورکوي خو چې دا نعمت چاته الله تعالی ورکو نو هغه به ډېر زیات خوشحاله وي. صحیح شوه. او هغه حاجت دا دی محترم مسلمانانو مفتي صاحب لیکلی دي چې د قیامت په ورځ باندې به د سره حساب کتاب نه کیږي. د قیامت په ورځ به د انسان سره حساب کتاب نه کیږي. نو محترمو که څوک د ولږې نه مړ شي نو په دغه پروا نه وي په چا چې څومره دنیا څومره مصایب تکالیف پرې راشي صحیح شوه نو هغه دومره ګرانه خبره نه ده هغه به هم تیر شي. لیکن د قیامت د ورځې سخته د قیامت د ورځې 50,000 کاله یوه ورځ چې په دې ورځ زما او ستاسو سره الله تعالی حساب کتاب نه کوي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ځکه چې دا 50-60 کاله زندګي به هم تیره شي محترمو دا د سکون او د چین دا وختونه د پریشانو د وختونه به هم تیر شي لیکن هغه ورځ باندې کو الله تعالی حساب کتاب چا شروع کو نو هغه به هلاک شي. الله تعالی دې مو تاسو را بغیر حساب کتاب جنت ته بوزي. محترمو د دنیا فانی ده د دنیا لږه ده د عمر کم دی او د دې عمر انتهایی وس کم دی او د فتنو زمانه ده لحاظه دې وخت کې محترمو د چا چې ایمان سلامت شو د چا چې الله تعالی ته راضي شو دا انسان ډېر کامیاب دی. نو سره سره د خپل حاجتونو سره سره د خپل آخرت فکر کول د خپل قبر فکر کول د الله تعالی سره د پیش کېدو فکر کول محترمو دا هم انتهایی اهمه خبره ده. ځکه د لږې دنیا د لږې زندګۍ دپاره موږ څونه کوششونه کوو څومره قسم په الله څومره موږ ځان ستړی کړی دی د محبت دپاره د نکاح دپاره دا هم یو حاجت دی الله تعالی دې زموږ پوره کړي. د چا چې نه دي شوي الله تعالی دې د زړه مرادونه د زړه نکاحګانې ورته ورکړي محبتونه. لیکن هغه لویه زندګي محترم او تاسو د هغې نه غافله یو قسم په الله هغه را روانه ده او ډېره نږدې ده. الله تعالی دې مو تاسو ته اسانه کړي. الله جل شانه دې زما او ستاسو د ایمانونو حفاظت وکړي. الله تعالی دې زما او ستاسو د جانونو حفاظت وکړي. الله تعالی دې زما او ستاسو نه راضي شي او انشاءالله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت به راته هم حاصلیږي.